خارس کې زاړه ټیمان چپړې اوسپنې بوتلې هډوکي خارس کې که څوک په خپل مور پلار باندې خفه نو زاړه مور پلار هم خارس کې واخلې پولې والے چپس والے چوارې والے سړې پکوړې والے خارس کې زاړه ټیمان زاړې چپړې اوسپنې ماما ودرېږه دا چپړې اخلي ورګه راګاډی په سټینډ کوم بچي دا چپړې خو سنکې خو دا وابېله منو څنګه دا خو ډېرې ګرانې نه بچي اوس ته د کبال مبال ریټ هغه نشته اوس یې څوکاسې نه ماما سي دوکه کول مه کوه کنه دوکه کول نه بچي که یو چیز وایي چې درکم درکې نه نه مړه یو په چیز در کوم دی بس کې به نه یو پې راکړه به نه کې بس دا دې مخکې دا واله دا هغه چیپس دې زبردست دی پورې واله چیپس یا आगे बोले चार زاړه ټیمان چپړې اوسپنې بوتلې او زاړه مور پلار خارس کې ګل را سره وژړل غور سره وژړل په غر کې علي ګل وجي ګل را سره وژړل په غر کې علي ګل وجي ګل را سره وژړل. السلام علیکم ګل خانه. وعلیکم سلام. څنګه لکه ګانې مانې وې ته ډېر خوشحاله ښکاري نن یاره. مړه خاورې خوشحاله ښکاري سړی. ولې مړه هغه موبایل یې وي مخکې غټې که نه هغه تندروالې خرابې شوې اوس هغې به م د اول باجه واله اوس پښتو باجه و خارخ را باندې لګېدلی خارخه د فیسبوک عادت و بېګا تللی مو د واجد دکان ته ښه یار هلته مې زه لوډ وکړو چې راتلم بس موبایل مې پرېږدو ګپ مې پرې لګاو د ملګرو سره بس په موټر سایکل دوه کسان راغلو او موبایل یې رانیسته وتښتاو دا څه وی یاره ډېرې منډې مې پسې ووالې نو راپورټ پرې مې کړی و که نه مړه نو خبرې ته واقع ده که نه چې راپورټ مې پرې وکړو که نه نو بس هغه ایسوچو راته څه وي وی 1500 به روپۍ راکې او یو به غټ ډیو بوتل راوړي ښه نو ستا را موبایل د څه و نو بلو زه رانه یو هفته مخکې په 400 روپۍ غوښتو ور مې نه کړو لکه دا خو ډېر ګران و خره چې تلې نه تاڼې ته هو که نه نو نه تلم مړه نورې خبرې پرېږده خو اواز مې څنګه دی اواز یې خو دې ښه و اشنا خو لږه مالګه پکې کمه وه مړه سر خوړلې ته مالګه به پکې کله پوره کېږي سړیا مالګه کمه ده مالګه کمه ده مړه نو ته غوسه کېږې ولې غوسه کېږم په دې چې کله ده زاړه ټیمان چپړې اوسپنې بوتلې او اوس یې خوانه کو واخلې او بلې ورځ خو رانه روغ تللی دی او نن یې پرېږدو نه دا هغه ملنګې ماما دی نن به وله پوره دا مالګه پوره کوو مړه سمه مالګه پکې نه نړو سمه صحیح ده راځه چې ورځو پې خارس کې زاړه ټیمان چپړې اوسپنې بوتلې هډوکي خارس کې که څوک په خپل مور پلار باندې خفه نو زاړه مور پلار هم خارس کې سر خوړل یو ځای خارس شیطان ظالمان دا خوب نه درځي مړه ماما نو ستا د اواز سره خو پیریان هم راهېږي زه خو راځئ دا واله مړه ماما یو بل لاس ورته راکړه ماما نظر شه دا وانده کار دی راله خراب کړه مړه کوم څه دی نه سبا به دې خیرې مېلمه شم خارس کې زاړه ټیمان اوسپنې بوتلې زاړه مور جانانیه د مرغزه به غزامن دغه دي لګیا دي لوبې کوي په دې ملنګي ماما یې لږ غربو نو بل وخت پې خان له او هغه بل مالګه پوره کړې وه او نن به پې دوی له مالګه پوره کړو هغه سم د مالګې په اواز ښکارېږي مالګه پکې کمه ده ټیمان چپړې اوسپنې خارس کې زاړه ټیمان چپړې اوسپنې ورګه مالګې دا ټکې چا و مالګې دا نوم چا وغه ودرېږه که نه خدای دې بې خو باسه زما د پنجوهار کبوتر ډولي یسو پنجوهار هلکه زه تې ووتم ها دا څنګه ووتې مړه دا غلط شمار کې یار دا بس ما پسې را چغه چا وویله
مګه چې سم وغربې سم مالګې پکې واړه مګه چې نن دوی لم دا مالګه پوره کړي او سم کار یې وکړو راځه چې ورشو راځه ورګه چې لګي خو غربې نو بیا به وروسته تاسو مالګه ول پوره کړه چې یاد بساتي بیا به د مالګه چاته نه وي راځه ملنګې ما خو زما خلک پرې شابه دي مالګه پکې کمه نه خپه کیږي یاره راځه چې ما ته مو چې مالګه پکې کمه ده راځه چې په ورزو مالګه پکې کمه ده مالګه پکې کمه ده نو بيان ولا چغه د چغه دا کس خو چغه چوله مګدوزه په دمو کې غوړ د تلو به ګولې مالا دی په مسې چغه وي بيزه چغه وي مزان خپل مزدوري کوم دی چغه وي بيزه چغه والی دا پسې مالا سم مالګه کینو مالګه پکې کمه ده مالګه پکې سیوا ده لکه دې مالګه سم تاسو ته مشوره کې نه پیژنې مالګه کمه نه کوي ورسته پکې سکار مونږه به چغه دا ټیک دی والی دا ټیک دی والی اله ټیمان چپړې وسپنه بوتلې اوهو تا ما کور دی خپل کور مخ ته یا د کباړي سړي ژوند ته پګلې ولګي خپل کور مخ ته هم چغوي دا چې لګ آرام وکړو لملا لګا د مکو ودرېګه موږ لګ ماپ کچ لګ د مسلمان خدای دې له وچا خدای دې بیخ دغه سی وایسا مسلمان ابو برباد شو یو ما جوړې کور ته راغلی دی خو راځه چې د خوب لګو بس مړه غرمه ده مکه چې له خوب وکي ولې هغه یاد دی نشي هغه شلتلانه چې شو کولي و هغه سمې غربولي و هغه زور ته وسو بس ملنګې ماما مالګه پکې کمه ده ملنګې ماما مالګه پکې کمه ده چغې که پسې چې سم دا خوب کې ګډوډ شي لکه وبه مو وي ظالم نو ور واچوي کنه چې کومه د واچا کنه خدای بغیر کا چې هر شی روزه د تنګول مکوي خدای ته وګوري خدای پاک ورګه تاسو زبیخ بنیادو باسه مالګه پکې کمه ده وته ور تخته چې زه مړه بچو دا مالګه باندې تل پورا کوم اوره خدای به په دې کو تورا کې د برابر کړم نو ته په خپل باندې تنګول کوي کنه نمبر 1 په من به موضوع کوم ځوا مالګه پکې کمه ده مالګه پکې کمه ده مالګه پکې کمه ده ظالمان ما په خوب کې نه پرېږدي خوب کې تنګول کوي مالګه پکې کمه ده مالګه پکې کمه ده دی خدای بیخ واسه یاره خو یاره جانانیه نه خارق خو بیا ورسته ورځ سیوا شوې ده ستا خارق څنګه شو زه خو یاره بس دغه یو حال دی نو ورزونه چې هغه ملنګې ماما بیا لږ تنګ کړو هغه بل چې هغه خان او قیصرۍ والي او خیال دی نو هغه هلکانو چې لوبې کولې هغوی په غربولي نو ما خارق لږه ګزاره کړې وه نو تا ته خو ما ووي چې مالګه پکې راته لږه کمه ښکاري خو تا وی نو مرګ دې ورپورې دی راځه چې نن ولې دا مالګه پوره کړو سمه مالګه پې نن جوړو غم مه کوه بیا ګورې نن پکې مالګه پوره کوو پاسه چې ځو راځه له شخه دا ستاسو د لاسه زه ملنګي ټکولی یم چې اوس مې هم لاسک ټپټۍ پرتې دي او دړ کوي پرېږده ماښانه صبر کوه ځکه خیري خانجي خو ناست دی ما وایي چې خانجي بدل دی زه بس هسې دیرې ته لاړم هسې مې ځان وکړو ورګه چې راګاډی دلته ودروم خانجي السلام علیکم وعلیکم سلام ملنګي ته او خانه زه دیرې ته درغلی وم خو په دیره کې نه وي نو ما وایي چې ټیک په خان په پټي کې ناستي نو ځکه دلته رالم ستا ملاقات ته رالم پام ملنګیا گزارو نه کې دا څه کوې نه خان په تا باندې ګزار ولې کوم نه بله ورځ دې بس ټکولی یم دا وګورې چا ټکولی خانه تا ټکولی یم سټ مې ما خو تاله پیسې راوړي تا ما باندې خلاص مې څه درکوم نه مې دي په کار پیسې بس دا څه خانه ما خو تا باندې ګزار چته نه کړې خبرې ته غوږ کړه او تا په ما را باندې کړل بس سټ را رمات کړل تل مالو ته سیب شا کاکا لګي خو خکېږي نه سټ مې کوک دی وګوره ملنګیا ته کېنه زه تا پوهه کوم کېنه خانه ملنګیا اته چې کوم دوه کسان یادای کنه زه پیژنم ته څه خانه هاو کړه دا ته لګو خو چې سمې مری ولې تا کوم بس هر څه چې دي کنه دا غو د لاس تازه ټکولې ما او زما دا دغه چې بس وستا غو ټکای بس زیره ته خیمه صحیح ده چې دوه کسان څوک دي ډیره خدای ته بیغمه کله به چې ته ما ته خو بس زه ته خیمه بیغمه شخړه ما خو تاله پیسې راوړې وي خو ته پیسې مې نه دي پکار
نو الله دې سره خو که خدای دې خوشاله کړي چې ما ته خپل پیسې معاف کړي او دا کسان راته وښیه چې دا مال به ولې پوره کړم. ملنګیا دا پیسې هم ستا شوې او غوږ را دې خوښه چې کسان درته وښیي. السلام علیکم خان. څنګه خان خیر دی برابرې تاسو دواړو سره زما لږ کار دی. څه دي خان جي وایه. ما وی ملنګیر ته ودې کټ کی خو خوخه خانه چې دغه شوړه درکم ورشه خو ټکوي راکنه خان راکوه خان دا ورځ خو موږ د خدای نه غواړو پیسې راکوه پیسې راکوه چې کټ بدله پې نسکور کو کټ پیسې څه شوې مړه راځه چې جان خان جي بیغمه شاتې خان چې دا مال تماشا کوه چې موږ سره څه کوو لکه تنګو ښه لکه مالګه پکې چې وکړو مالګه زما خیال چې ته بیله او خوښه خوده دی اوچتوه کټ اوچتوه کټ داسې چل دی چې بل اوس خو ګنو ته وړو که نه خو دا پیره ګنو ته نه وړو فټ سیدې خوړ ته وړو بس د مخې سره ورلړه کوو چوتوه شخص سپک دی دا خو ډېر درونو غټو دا ولې مالګه پکې کمه شوې ده که مالګه پکې راته کمه ښکاري خو تخته ډېره خو ډېره مالګه ورکړه ورګه زه یې ګورم چې څونه مالګه کمه کړې ده انا دا خو سره مالګه نه بوجي راوړي پوه شي مالګه پوره کوه خان راته وساتي ابے اوئے